بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. سورة یوسف 101 نمبر آیات. سورة 101 نمبر آیات کی د یوسف علیہ السلام دعا ذکر کیږي. هغه دعا چې کوم د تمامو کړهونو ختمېدو نه وروسته د بادشاهي په دوران کې یوسف علیه السلام کړی و، او په دې دعا کې اهم مضمونونه دوه دي. یو د نیکې خاتمې دعا پکې موجوده ده چې خاتمه زما په ایمان سره وشي، او دویم د الله تعالی د نعمتونو ذکر دی پکې چې الله تعالی په ما باندې ډېر احسانات کړي دي، او الله تعالی په دنیا کې زما ټول کارونه سم کړي دي. لہذا دغه رب نه زدام غواړم چې د آخرت کارونه مې سم کړي او خاتمه یې په ایمان سره وشي. دې ځګن کې دا دعا په نور واقعه پسې متصل راغلي ده، لیکن دې منځ کې ډېر غټ عمر تیر شوی دی. یعقوب علیه السلام چې کله مصر ته ورسېدو، اول د کې یوسف علیه السلام ځان سره د بادشاهي تخت ته راوخېژو. نو د تفسیر مظهری او تفسیر قرطبی د قول مطابق یعقوب علیه السلام په مصر کې 40 کال ژوند دی، او یو قول به کې د تفسیر ابن کثیر دی، هغه وایي چې دا 18 کال ژوند دی، هغې نه بعد دا وفات شو. یعقوب علیه السلام چې کله وفات کېدل نو وفات نه وړاندې وصیت وکړو چې زما لاش مبارک به په مصر کې نه پرېږدئ، دا به ولېږئ شام ته. هغه وخت کې فلسطین د شام مستقله حصه وه، فلسطین ځان له حکومت نه و، نو ول شام کې بیت المقدس سره به زما لاش تاسو دفن کړئ د شام په حکومت کې. یعقوب علیه السلام په دغه طریقه باندې د لرګي په یو تابوت کې کېښودلی شو او بیت المقدس ته ولېږلی شو، هلته کې دفن شو. په یهودیانو کې دا رواج اوس هم جاري دی چې هغوی خپل لاشونه، اکثري لاشونه د یهودیانو تابوت کې ږدي او بیت المقدس ته یې لېږي، بل ځای کې نه دفن کوي، هم د دغې واقعې د وجې نه. کله چې یعقوب علیه السلام وفات شو، تفسیر یسیر وایي چې تقریبا په دې کې 40 کاله تېر شو چې یعقوب علیه السلام یوسف علیه السلام په خوب کې ولیدو، او په خوب کې یوسف علیه السلام ته وویل ستا ملاقات زما ډېر ارمان دی تا سره ملاقات وکړم. وایي د دې خوب نه بعد تفسیر یسیر والا وایي چې د یوسف علیه السلام میلان او شوق او محبت دې ته شو چې بس آخرت الله تعالی راکړي، خپلو مشرانو نیکانو خلکو سره میلاو شم، او دغه ارمان وګرځېد. وایي د دې نه وروسته یهودا یې راوغوښتو، کوم چې د یوسف علیه السلام مشر ورو مخکې د هغې بحث من کړی دی. هغه ته یې وویل چې که زه وفات شم نو زما په ځای باندې به ته خلیفه جوړ شي. او بیا د یوسف علیه السلام وروسته تقریبا د 120 کال په عمر کې وفات شو. د رینیر په غاړه باندې دفن شوی و. امام مجاهد رحمه الله ذکر کوي چې کله د رینیر کې په غاړه باندې دفن شو، وروسته چې کله د موسی علیه السلام انقلاب راغی، نو موسی علیه السلام چې کله د مصر نه وتو بن اسرائیل ایستل، الله تعالی موسی علیه السلام ته وحی وکړ چې د یوسف علیه السلام لاش په مصر کې پرې نه دی. نو موسی علیه السلام د درینې په غاړه باندې ولټاو، بې موند یو قبر کې پروت او د سګي مرمرو یو تابوت چې په هغې کې ایښودلی شوی و دفن. نو دی راویسته، د هغې نه بعد دا شام ته وړی دی او بیت المقدس سره نږدې د نورو انبیای کرامو په خوا کې دفن کړی دی. نو دې ځای کې د یوسف علیه السلام دعا داسې ده چې ربي ای رب زما قد اعطیتني من الملک، یقینا تا ما ته راکړې ده یوه حصه د بادشاهي. من په عربۍ کې د بعضې په معنا سره راځي، بعضې حصه د بادشاهي. ځکه غونډه بادشاهي خو ځکه نه ورکړي چې د صرف د مصر حکومت نور نه و، او دغه د مصر حکومت عارضي او مستقل حکومت هم نه. وعلمتني من تأويل الاحاديث، او تا علم راکړلی ما ته د تعبیرونو د خوبونو، چې د خوبونو تعبیرونه زه ایستلی شم، او دا هم لوی نعمت دی. یوسف علیه السلام چې کوم تعبیرونه ایستل، نو هغې د وحي په ذریعه باندې ورته ښودلی کېدل، نو په دې وجه هغه تعبیرونه یقیني و، بیخي یقیني و. عام کس چې تعبیر وباسي دا یقیني نه وي چې داسې به وشي که نه. بیا د یوسف علیه السلام په اولاد کې وروسته په دې امت کې یو سړی تر شوی دی په تابعینو کې، ابن سیرین رحمه الله، د هغې نوم دی، لوی عالم دی، او دا هم په تعبیرونو کې ډېر مهارت لرو.
ابن سیرین په دې موضوع باندې به یو کتاب لیکلی دی تعبیر رویا په نوم باندې چې پښتو کې په اردو فارسی ډېرو ژبو کې میلاویږي او هغې کې د خوبونو وستوري هم ذکر کړي دي. نو یوسف علیه السلام وایي چې یو ورځ الله تعالی بادشاهي را کړې ده، بل د خوبونو علم را کړی دی چې د ځان له یو لوی نعمت دی. بیا الله تعالی وایي فاطر السماوات، پیدا کوونکی د اسمانونو یې، والارض د ځمکې. نو یوسف علیه السلام د الله تعالی صفتونه د الله تعالی کارګزاري په طور د وسیلې باندې ذکر کوي. د هغې نه بعد دعا غواړي انت ولی، ته زما کارساز یې په دنیا په دنیا کې، زما ډېر کارونه تا آسان کړه. والآخرت، په آخرت کې هم توفنی مسلما، ته ما وفات کې مسلمان، په داسې حال کې چې مسلمان یم، په اسلام کې داخل یم. والحقني، ما پیوس کې بالصالحین، د نیکانو خلکو سره چې هغه انبیاء کرام دي، انبیاء کرام سره پیوس کې. دې ځای کې یو سوال دا دی چې توفنی ما وفات کې، او په حدیث مبارک کې دی چې د مرګ سوال کول ناجایز دی، چې ما مړ کېدا سوال ناجایز دی. نو تفسیر باندې قرآن وایي چې دا عیسی علیه السلام د دعا مقصد دا نه و چې ما وفات کې. عیسی علیه السلام د دعا مقصد دا دی چې زما خاتمه په ایمان کې، چې کله مې وفات کې مر راولي چې زه مسلمان یم په حالت د ایمان کې. دا اصل کې د نیکې خاتمې دعا ده، د مرګ دعا نه ده چې ما دنیا نه بوځي، داسې معنا نه ده. او دویمه دا ده چې کوم مرګ سوال چې منع دی، هغه په دې بنیاد باندې منع دی چې انسان کله د کړاوونو د دې دنیا مصیبتونو نه تنګ شي، بیمارونه، قرضونو نه، اسې غمونو نه تنګ شي، او چې الله مر راولي د غمونو نه تنګ شوی. لکه څنګه چې حدیث مبارک کې دی چې قیامت به هغې پورې نه قایمېږي چې خلک به د ژوند باندې داسې تنګ شي چې لاړ به شي قبر د پاسه به سړی رغړي رغړي او چغې به وکړي چې الله د قبر والا مزیه وکړي، ټول غمونو نه بېغمه دی، موږ خو په دنیا کې تباه برباد شو، دومره به تنګ شوی مصیبتونو د وجې نه. هغې نه بعد قیامت قایمېږي. نو دنیایي مصیبتونو نه تنګېدل او د هغې نه بعد مرګ غوښتل دا ټیک کار نه دی، ناجایز دی. حدیث مبارک کې داسې دی چې کله سړی مرګ هم غواړي، داسې مرګ دې غواړي چې الله پاک که زما په دې مرګ کې خیر او په دې ژوند کې زما دپاره مصیبتونه وي، فتنې وي، زما د خرابېدلو امکان وي، نو بیا الله په ایمان سره مرګ راکړي. او که زما په ژوند کې خیر وي، نو بیا الله ژوند راکړي. بیا وایي سوال چې کوم د سوال وکړي. نو یوسف علیه السلام چې کومه دعا غوښتلې ده، توفاني پکې ویلی دی چې ما وفات کړي مسلما مسلمان. نو د ده مطلب دا دی چې زما خاتمه په ایمان سره وشي، دا د نیکې خاتمې سوال شو. او د دې ځای نه د انبیاء کرامو اخلاق او عقیده معلومه شوه چې کم نیکان خلک د انبیاء کرام یا د هغوی نږدې وارثان دې چې کله غاړې مرتبې لوی عهدې ته ورسېږي، د غرور او تکبر په ځای باندې، د فخر په ځای باندې، د ظلم په ځای باندې د دې ټولو توجه الله تعالی طرف ته واوړي او ردي د آخرت غم ورسره او دا احساس ورسره چې یاره دا موجوده حالت خو اصلا بدلېږي، دا خو تلو والی دی. الله تعالی نه سوالونه کوي چې بس دا حالت بدل نشي، بد حالت را باندې را نشي، ګمراه نشم، خاتمه مې خراب نشي. بیا دعاګانو ته خاص توجه ورکړي، الله تعالی جره پې غالب شي. عام انسانان ته چې کله عهدې میلاو شي، نو د عربۍ مشهوره کولیت ده چې الوضیع اذا ارتفع تکبره واذا حاکم تجبره. د ذلیل خلکو پهچان دا ده چې کله ورته عهده میلاو شي، الله تعالی ورته باندې حیثیت ورکړي، تکبرا تکبر شروع کړي. واذا حاکم، هر کله چې الله تعالی حکمراني ورکړي، مشاري اختیارات ولا ورکړي، تجبرا بالظلم شروع کړي. او د دې په مقابله کې نیکانو خلکو اخلاق هغه داسې لکه څنګه چې د یوسف علیه السلام دی چې خپل ټول توجه فکر یې آخرت طرف ته واړه او د الله تعالی نه سوال شروع کړي چې خاتمه په ایمان سره کړي. د دې ځای نه پورې چې کومه واقعه ذکر شوه او دغه چې کوم هدایت دا ځینې د قرآن حصه وه او ځینې د معتبرو روایاتو احادیثو حصه وه. دې نه اخوا چې کومه واقعه کوم حالات نقل شوي دي د یوسف علیه السلام متعلق، نو دا په مرفوع احادیثو کې نشته. البته دا په تاریخونو کې شته چې کوم اسرائیلي تاریخونه دي. په اسرائیلي تاریخونو کې انجیل، تورات او دغه شان کې انجیل، تلمود، دا د هغوی مشهور کوم کتابونه چې د اهل کتابو دي، هغې کې باقي احوال ذکر دي چې دغه احوال نه ډېر یقیني دي او نه بیخي مسترد دي. موږ د اسرائیلي اقوالو باره کې ویلي چې کله د قرآن او حدیث سره تضاد دا به رد کوو. تضاد یې نه و، نو نبي علیه السلام وایي لا بأس به، تاسې بیانولی چې څه خبره پکې نشته. همدغه شان د ساینسدانانو خبرې دي. ساینسدانان چې کومې تجربې کوي، نو کله کله مثلا لږ مخکې راشي د ځانه پکې غټ شیونه راولي. نو دغه شیونه چې کومې دعوې ساینسدانان کوي قرآن او حدیث سره ټکراو لارو موږ یې رد کوو، او چې نه لارو بیا موږ قبلوو،
نه تصدیق کوو نه تردید کوو. بیا د هغې نه وروسته د هغې خپل مثالونه شته لکه مثال به ته ور باندې د ساینسدانانو دروغو دعوې چې یاره انسان چې کوم مونده په اوله کې یو شادو و بیا هغې نه بعد دقیقې ته ورسېدله چا چې لسم ساینس مخکې ویلی هغې ته معلومات شته. نو دغه شان ده کې بیا اخر کې انساني شکل اختیار کړو. یا داسې ده چې د انور چې کوم دی نو دا په ځای ولاړ له دنیا ته ګردش کوي. دا اوس احادیثو مخالف دی. انسان تاریخ تاسو د آدم علیه السلام نه معلوم ده چې موږ اولنی انسان آدم علیه السلام د شادو نه و. نو معلومیږي دا چې ساینسدانان دغه دعوې دروغجنې دي. دغه شان ده کې دوی وایي چې دا ځمکه چې کوم ده د اسمان نه ټوټه راوغورځېدله بره سیارو ټکراو واخیستو دوه سیارې وجنګېدلې کته چې غاړه ټوټه راولېده د هغې نه ځمکه جوړه شوه. لیکن قرآني مضامین د دې خلاف دي. الله تعالی وایي الله تعالی ول ځمکه پیدا کړه ثم استوى الى السماء بیا اسمان ته متوجه شو اسمان یې جوړ کړ. معلومیږي دا چې ځمکه مشره ده اسمان کشر دی. دغه ساینسدانانو دعوې دروغجنې دي. یا دا چې نور په ځای ولاړ دنیا ته گردش کوي. دا حدیثو هم خلاف دي قرآن هم خلاف دي. سورۃ یاسین کې الله تعالی وایي چې نور چلیږي لمستقر الله په خپل مدار کې چلیږي. دا صریح آیات دی. حدیث مبارک کې دی چې نور سحر چې کله راوخیږي ماښام پریوځي چې کله پریوځي د لاړ شي عرش ته الله تعالی ته سجده وکړي. د هغې نه بعد الله نه اجازه وغواړي چې په کوم طرف راوخیږم الله تعالی ورته وایي د مشرق طرف راوخیږه او روزانه داسې کېږي. کله چې قیامت جوړېږي الله تعالی ورته وایي د مغرب طرف راوخیږه. دې نه معلومېږي دا چې نور ګردش کوي دا ګرځي او ځمکه په ځای باندې ده. نو داسې ځایونو کې موږ ساینسدانانو خبرې هم رد کوو او چې کوم قرآن حدیث سره ټکراو لري. اوس دې خبرو ته راځو چې کوم دي کې د اسرائیلي کوم اقوال دي او مفسرینو نقل کړي دي. نو دې منځ کې کافي تضاد هم خپل منځ کې شته دي اقوالو. یو دا چې ابن کثیر رحمه الله وایي چې یعقوب علیه السلام چې کله مصر ته لاړ نو په مصر کې دی 18 کاله ژوند دی او د هغې نه بعد وفات شو. او دغه شان ده کې د 147 کال په عمر کې یعقوب علیه السلام د دنیا نه سفر شو. بیا دویم قول چې کوم دی را تفسیر قرطبي دی دا هم دغه شان تاریخي اقوال را نقل کړي دي کوم چې تلمود او بایبل دغه شان نور تاریخونه چې کوم اسرائیلي تاریخونه دي د هغې نه را نقل کړي دي چې دی وایي د عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه یو قول هم په دې کې نقل دی چې کله یعقوب علیه السلام مصر ته روان شو یوسف علیه السلام ملاقات ته په دې زمانه کې دوی 93 کسان زنانه او نارینه ټول 93 ته رسېدلي وو. کله چې د موسی علیه السلام د انقلاب په دوران کې دوی واپس د مصر نه وتل او شام ته تلل په درې نیل باندې پورې وتل د 6,000 خلک وو دغه ټایم کې بیا. او دغه نه په دې قول کې دا هم دی چې د یعقوب علیه السلام په مصر کې 40 کاله ژوند دی. مخکینی قول د 18 کالو دی او دا 40 کالو دی دا ژوند دی. د 147 کال په عمر کې یعقوب علیه السلام دنیا نه سفر وکړ. بیا د هغې نه وروسته چې کوم دی یوسف علیه السلام حکومت چلاو. یوسف علیه السلام بیا خپل ولیعهد چې کوم دی خلافت یهودا ته حواله کړو او یوسف علیه السلام بیا وفات شو. د رینل په غاړه باندې دفن دی. د مصر د موسی علیه السلام په زمانه کې بیا شام ته منتقل شوی دی فلسطین ته وړی شوی دی. د دغې نه علاوه چې کوم دی د یوسف علیه السلام اولاد باره کې تاریخونو اسرائیلي تاریخونو لیکلي دي چې د یوسف علیه السلام چې کله عزیز مصر وفات شو او ریان ملک چې کوم دی د زلیخې واده د یوسف علیه السلام سره وکړو د دې نه یې 3 بچي شوي دي 2 هلکانو یوه جنۍ وه. هلکانو تاریخي نومونه چې کوم دی نو افرایم او منشا دي او د کومه لورې چې شوي د هغې نوم رحمت. د رحمت واده بیا د ایوب علیه السلام سره شوی دی. ایوب علیه السلام واقع بل ځای کې روانه ده کوم چې یو دردمند داستان دی د ایوب علیه السلام د درنو امتحانونو یوه قصه ده هغې کې بیا واقع راشي. نو وایي چې د دې رحمت واده بیا د ایوب علیه السلام سره وروسته شوی دی. د یوسف علیه السلام لور وه او 3 زامن. د دغې نه علاوه باقي چې کوم دی د مصر کې چې کوم یوسف علیه السلام د وفات نه وروسته د یهودا د حکومت نه وروسته تفسیر مظهري وایي چې عمالقه خاندان راغی او په مصر باندې قابض شو. په زور جبر باندې مصر ونیو او د بني اسرائیلو پکې کافي غفلت هم وشو. کله چې د مصر حکومت دوی ونیو دا عمالقه قبیله چې کوم ده نو فرعون یې سرپرستي کوله. نو دغه ځای کې د بني اسرائیلو بیا د عمالقه خاندان لاندې ژوند تېراو د هغې په نګرانۍ کې ژوند تېراو. او تفسیر مظهري وایي چې د هغې په نګرانۍ کې د خلک کافرانو نو دې کافرانو به د بني اسرائیلو ته غیر ملکیان ویل او د غیر ملکي په نوم باندې به له دوی سره سخت ظلمونه کول
څنګه برما کې دغه نظام په لحاظ رایج دی د مسلمانانو سره تقشان رویه وسره کوله. بیا د موسی علیه السلام د انقلاب په دوران کې الله تعالی بنی اسرائیل دغه ظلم نه خلاص کړل. امالکه خاندان د بوبو کې ډوب شو غرق شو.